او دا جوابونه پرې ترې راغلو هغه سوې چې دا اصل د پار تاکید المیثاق شوی دی وعده کله کول د پاره يرول مرول نه واسي چې دا د الله تعالی مولانا سے بھی کیفیتی معلوم نه اس نور سے ونه کیفیتی معلوم تو وای نه مانی یو تاسو خلاص تاسو څنګه وقد تقرر ممنوع الاختيار فالحق يكراه لانه حمل غير الذي يكرم له ولا يختار لو خلاه انه فيكون الموضوع لذا لا الاختيار هذا اخذوا ما اتينا بیا پک امر حاضر ہے خذوا بني سيتاس لهم تنوي وقلنا لهم خذوا قائلهم خذوا دا هر ځای کې سره واسه ویل ورته مونږ نسي فعل حاتی پروس یا قین حال وس ونزي هغه چې موږ کړی دی قوتین په مضبوطای واذکروا ما فيه یاد لري هغه چې پکې دي لړی یادوي عمل پې کوي لعلکم تتقون دې د پاره تاسو متقین شئ لعل طالبان ته ترجی راځي امید ده نو الله خو امیدونه نه کوي کنه راځي به کې چاته ما تا او تا مخاطب راجین ان تتقون یا لعل معنا لکه تتقون دې لپاره مقصد دا تاسو پرهیزګاران شئ یو مسله شو ثم تولیتم دا ثم تراخیوته کړي د استفاده بیا تاسو واپس پس دې کله کې وعده دې غلط کار فلولا فضل علیکم ورحمته کنه فضل د الله او رحمت د الله پتا سو نو وي پتا سو د نقصان یاد د لولا مبارکي د سبوي د بصیراوي او مسلک ته د نحوي او د کوبيانو کوبيانوي فلولا ثبت فضل الله فلولا وجد فضل الله عليكم ورحمته دا پایل څه په ما او د بصیرنه په معنی فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجوداني مبتدا شو خبر او بیا د معنا په لحاظ سره انتفاع الثاني څه كنتم الخاسرين تاسو په تباشي وي تاسو نقصان دانشتي ولی وجود دا که فضل د الله او رحمت نه نقصان بو نو فضل د الله او رحمت راغی نقصان انتفاع الثاني د وجه د وجود د اول انتفاع الثاني دویم شی نشته دی ځکه چې اول شی شته دا شو مسله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قسم دې چې وینا تاسو معلوم کړی کسان چې زیاتې کو په هجرت هفته کې پس ویل مونږ ته شي شادوغان ذلیلو سبت د هفته ورسته وي او سبت اصل کې پرې کول ته وي د هفته په ځای کار نه کوي نو سبت خالی وته پخت خالی کار به نه کوي نو دا پکې یو شو نو دلته بیا په عبارت کې حسب د سوی د مضاف فلولا ولقد لكم الذين تدعوا منكم في تعظيم السبت اکده به ځای ترجمه شي نو دلته مراد سبت تسری سبت اليوم عظمت اليهود يوم السبت السبت نه ترجمه یو شو او یا سبت ورستوي نو عظمت السبت اکه ورځ نه بلکې مصدر شي عظمت اليهود السبت قسم دې چې تاسو معلومه کسان چې زیاتې کو په سبت کې سبت مراد سره عزت هفته یا ترجمه عزت هفته ده او یې ترجمه هفته ده نو عظمت پکې مخکې مقدر رو بس او دا آیات تفصیل په سورې اعراف کې راځي د حضرت داوود علیه السلام په زمانه کې اعلان یو خار د متعلق تاریخي خبرې کوم دا غي په غاړه باندې خلق اواز او دی په قران کې وایي دی به غلطي نو الله دا غي غلطي پټ ښکارا کوي بما كان يقولون په څه مخ کې کو نو چې کوم وخت د هفته ورځ برابر نو مهيبه دې پړاګه او د وینا شو د هفته پر ورځ ښکار مات نه کوي او چې د هفته ورځ برابر دریابون ته وخت شو لا سو نو سو کوی چې دی دامونه جوړ کو دامونه وته نو دی ویختو میختونه کلو سو وینا جانو چو چا وینا ډنډان ته وېستو دا ولدا دین ولین اخو ډنډان وېستو او لختي وته وېستو چې یو په خپل مغنی نیولي په خپل روان دي سو بهر تقدیر سے حیله یو یا داسي حیله نو الله جل وشنو دا قسم احتسان غو په یو امتحان
حالت خلق درې طریقې شو یا څلور طریقې شو ظاهر کې درې طریقې شو یوه طریقې د ناکار عمل کو بل طریقه وته منع کوي بل طریقې نه منع کوي او نه پکې وته وینا کوي چې کوی نه مرګ ساکت نو عذاب راغی نو کم کسانو چې غلطي کړه خو ونیول اوس پات شو هغه کسان چې کم کسان خو بچو اوس هغه ساکتین سره نه پاکي بحث تفسیری روح دغه تفسیری دا ابن کثیر په دې وخت کې لوی بحث کړي په سورې اعراف عبد الله ابن عباس ناس ته استاد قران ولي او جاري اکرم ورته سیف سي چل دي بيزوس په دې نه دي خلکو حال څنګه دا پکې یو روایت ته دا اکرم په نقل بل روایت ته چې نه بچ شي ابن کثیر هغه طرف تللی لاول کوي دي الله سکت عن الساکتین ته چپو نه چپ شو او چې کوم خلقو خکار کړل هغه دغه او بیا وای دا عبد نه کوم ورته استاد چې سیب هغه الله بچ کړی اکرموي چې مال بیا جوړه جامع وغست دا شاګرد استاد ته وی استاد ته تاسو پوښتنه کړم زه په پوښتنه بار تقدیر او بل بحث کو هغه طریقه اوس راځه حیلی حواله څنګه یو ځل وای حیله ټولي بند دي حیله ټولي حرام نو چې حیله حرام شي اسقاط حرام جو هر څه حرام جو حیله ختم شي په خبره پوښتنه بیا چې بل ځل لاړ شي کذالک کیدنا یوسف نو بیا په بل جواب کو کړي یوسف علی السلام ته تدبیر څنګه کړو نو بیا بلا شو خو دې کزي خصن فضل به ولا انت اسچل کړو نو بیا به جوابونه کو نو بیا بلا الا متحین لقتال او متحرفا چې جنگ کوي نو کله دیوال ته ودرې کې خیر دې په شمال وتخته نو دې راوځي نو جوابونه بیا کو کنه دلته بحث کوي وصل بهذه الايه على تحريم الحيل في الامور التي لم تشرع الربا اغه حیل حرام دي چې هغه مشروع نه لکه سود کوم سود او دا سود د فرض چل جوړو مچ په څه طریقه به سود وکړو وإلى ذلك ذهب الامام مالك فلا تجوز عنده بحال قال كواشي وجوزها اكثر علماء جائز دي ما لم يكن فيه ابطال حق او احقاق باطل اغه حیلی جائز شي حق باطل نکم دا چا حق دې ثابت اغه خرابونو حق نه باطل نه چې حدیث مطالعه نو دې خبره ورته دي چې مو وایا غلطي خبري مکوه پوښو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی یا رسول الله دا کجوري دي د خیبر دا څنګه تاسو وایي دا موږ دوه یو ورکو کجوري نه یو وګورئ ها عین الربا رده واپس کا سود خاجین سوق دا لاندې کجور لاشه خرڅ کا دا هغه په پیسو یې والا دا ونه ویل چې پچای خرڅ کما او خرڅ کا مالک په بل دکاندار خرڅ کنه پیسې والا نو بیا دې خد دکاندار راشه دا پیسې والا کوي ابو حنیفه او شافعی په دې خرڅ کې خیال دي ورته وای دا دوه کجوري دا دوه کجوري می خرڅ کړي په 100 روپۍ د 100 روپو دا اعلی کجوري وګورئ دا پکې هم شته نو دې ته وایي حیلې په دې پوه شو نو ډېرې خبرې شته ښه حیلې شته او نشته کته بیا چې حیلې جایز یو اسقاط بجایز شي نیمه در د چا وایي چې حیلې جایز ته د بطلې پر حیلې به شي محسوس یې تسوي ګډې خبرې هغه حیله باندې کې چې حق باطل کې هغه حیله باندې کې چې باطل حق پوه شو نو لاول نه کده فتاوا دالو دیوبند ګوري 90 صفحه جلد دریم او 290 صفحه هم ګوره مولانا مفتی محمد شفیعی دا حجت اسقاط تا دا سلف صالح کی نو صحابو کی نو تابعین کی نو تبع تابعین کی نو او فقهاو چې کوم قواعد دي په اصل کې د دې هم څه بنیاد جوړې دي شي خو نن سبا چې کوم خلق کینو دا غلط ده
فقهاو چې لیکلي و د چا د پاره لیکلي یو سړی دی نادار پیژنې پجې کو 30 روپۍ نشته دي او منځو په شل او دیش او سلويخ او 50 دي ته داغه د پاره کې نو تراو مالدار د پاره هم کو د اوتی نواب مړ دي هم هیله کو د درګي خان مړ دی چې په څوک ورکولې شي په نو غلېم که غریب مړ دی نو غلېم کو یو خبره شو او لازم ای ګنم فرض ای ګنم دا خو اله اجازه او اباحت نو مباح شي مستحب شي چې لازم ګڼي نو حرام شي من اصر على من مندوب وجعله عزما ولم يعمل رخصته فقد یو مستحب کړي الک لازما بګوري مسواک وهي کدين او دستي ورشه ها لازما به کې او چې وایره کوي مستحب نه ناروا شو دا ناروا مستحب دقه شانتي جوړ په دې کې یو خیر قرون کې نو بل دخل کې لازم غړي بل دخل کو مسله دا چې دا او یو کال او دا یو کال چې د فرض د واجب د سنت د مستحب بلکې د ټول حقوق د باری تعالی چې لازم په ذمہ د حاضر متوفا د حين د بلوغنا تر حين د وفات پورې د شان د مسلمان نه چې اکثر به کوي سبا دي پالشي اوس دا متوفا د آزاد معافاتنا عاجز دي دا قران مجید د لګو په اساس سره د پولیس خلیل سره په حیل د اسقاط په چل ساقطول د حق الله پاک د غب نه په احتل دلو یو کې سلامت تبخله ما په دې الفاظ مذکور قبول کړی وي بخدت دې ما په الفاظ مذکور قبول کړی وي بخدت د موتی خبر یا د کوم دمي ویلي خدامي ویلي اوس دا په کوم کتاب کې چې قران تر کې شامي کې کوم قران غلې په بحر کې په کوم ځای کې قران غلې او چا مالدار لپاره به غریب لپاره ته حادثه شامي کې په کبیره کې نه هغه وایي د ګنادار د لپاره تلاري مالدار او به فرض نه دا واجب نه دا سنت نه دا مستحب نه دا هته دا فرض دا او کله مسلمان نه ګوري دا پلګری او دا ګمراه دا یو غوی دي هغه خو په څه بي دي نشو عربستان ټول بي دي او کله هندستان ټول بي دي نه هندستان ولا بي دي نه کابل ولا ټول چې څوک نه کوي ټول بي دي نه ولنه خو په کوم بنیاد وي دا د سیبانه چې بس هیله جایز شون ورسې جایز دا ری به هم نه کې ښه د یو ملک په کن کې سپګه چاو ته سپګه نه پېخه دا کن دی راوس په ور کې واچو چې نه شو دا وسه کوي نو کن مسې ځه سپګه ته لري کا نو دې سپګه لري کې کن مرګي نو کن باندې ختمي اوس راشه لکشن نور خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته روان دی ابو بکر صدیق خلق پیژني ځکه تجارت پېښو پیغمبر زو تجارت پېښه چانه په خالق سو دی من اين ان د کم زین راغلی دی د کم زین پیدا من الماء څه نه پیدا خو په پیدا یو کړه هغه الماء نه هغه کې او کړي هغه ولا شي دا غیا او په ځین کې دا کې من الماء دا سو دی رجل يهديني الطريق سړی دې ماته دا سره دلار مردان نه ما ته دین خي اوس هغه دې تاسو ایهام او توري وته وي امام احمد بن حنبل تا پولیس را عبد الرحمن زید مهدی محدث نسی عبد الرحمن څه شو عبد الرحمن دلته خو نشتی خپل ورغوي دي اشاره کوي دلته خو نشتی د سينو دلته خو نشتی شاه محمد قاسم نانو توید دیوبند باندې پولیس پسې ګرځي دوغه ته پولیس خورا عثماني چې جمعه کې ناس یرو اذا دې پرې خو محمد قاسم نو دا خدای باندې خو دلته ناس دا خدای باندې ځای ناس دا خپل ناس کنه پخپوش د بچاو اته زه خو بجوهیلې د کوم مای شو نه کې ګوره یو سره رامنډي یو سره قتل کړي ټوپه کې راغسته اصله څه دې کوټه کې راځي څه وای زه نه کړم عثمان دې لري اخو دې هو کله چې خاطر مو ته زوی توريه سره روان دي په پرای کې بس راځي بد پیل کې ته چې خزه شوم دا ته وته څه خېلي ورکشن خلک کوي کړه دا خبر یاد نبی سم په خپل څه کو توحید کوي روان دي مردان سبه بدخي رسول لري دا بدخي له د دې په منځ کې وبشته چې ته کنيشتي سړک شته کنيشتي پس کله به تو رسول خلکو وې دې روان ابدا روان
نه دروي او د خصم. حضرت ابراهيم عليه السلام سول دا خدای څوک دا زما خو ذکر اسمان الله اوس موږ له پاسه خو دیندار مسلمان خو دغه دوی کړه خو دې کړه دین په حاصل دا کیسه مکه چې بس هیله ختم شي او خلاص شو خبره پوښوي نو لګوندې مطالعه کوا نو دلته سوي قال كواشي وجوزها اكثرهم ما لم يكن فيه ابطال حق او احقاق باطل واجابوا التمسك بذات انها لسية وانما هي عين المنهي عنه لانه انما هو عن اخذ نسيانه ولا اخطاء ما في الجواب تحقيق في كتب الفقه ذا متوي وسط تحيلا خيمه حيله سدوي 137 صفحه والحيلة والحويلة حيلة والحويلة ما يتوصل بلا حالة ما في خبيها هذا شيء ده چې پاره سره رسیږي یو حالت ته پپټه اکثر استعمالها فيما فيه تعاطي خصوص اکثر مستعملي پاره کې چې غنا روای وقد تستعمل فيما فيه حکمت کله مستعملي پاره کې حکمت ولذا قيل في وصف الله تعالى وشديد المحال الله سوى شديد المحال سخت حيل تون كده الله بيخيل محال من حيله اي الوصول في خبط من الناس الى ما فيه هذا شيء ترزان رصي شباك حكمت انه الله هم شديد المحال ولا شيء وعلى هذا النحو وصف بالمكر ومكروا ومكر الله مكر مستوي هم دقه شيء واکثر مستعملی کې پس کې پناکار کې کله مستعملی کې پسو چې خپل مقصد تورسيږي په پټه طریقه والکید كذلك كدنا لا على وجه المظلوم ٹھیک شو والحيلة من الحول حولة ولكن قلبت واوها يعني ما قبل مكسور رجل حول لا شو اوس بل تکیته په ځخو دي شو کنه یو تمحال وي چل یو تمحال وي طالبان مولیان فرق نه کوي محال دا شی محال دی محال نه محال محال معنی محول اړول شي محول اړول شي واما المحال فما جمع فيه متناقض یو محال یو محال محال چلول طويل شي محال اړول شي متناقض کله موجودی په مقال لك ان يقال اسم واحد في مكان یو سره هم په جمعه کې هم په بازار کې په یو حال استحال الشيء صار محالا استحال الشيء معنى محال مستحيل اخذها تشوفي محال شيء والحوار فدي بوش والحال مستعملي بلغت کې الصفه التي على الموصوف وفي تعارف المنطق حال استوي في زر الذي كيجي لك حلالات وبروده ومروسات تحول حلال او كيف دراسه لازم دا په ما تستوي الحيله 137 صفحه وإفراز القرآن إذا شو بیا وخبره خبرې پکې نه کوي چې د چلې او غشلې هغه چلې خبره به اخلاص کړل مطلب دا شخه دغه حیله ناجایزه ده په وجوهات او دیوان علماء یې منع کړی ده او قران او حدیث کې څه نشته دي نه پکې کتابونه په شامل کې هیڅ کتاب کې نشته دي چې دلته رسېد ګورې دا مناظرې چې خو تاسو نه مناظرې اوس موږ ته خیر دی خو دا مناظرې چې دغه نو د څه خبره بکایي راجز منو ګوري هغه شی بګوري چې په یو کتاب ما کې هغه شی نه یو مسله شو دا یو خبره ده چې حیله نشته چې باندې بیا وایي هله حیله ده دا حیله مروجه څنګه په دې وطن کې دا په یو کتاب کې نشته د سی وایي ښه د سی وایي حیله نشته ولې نشته حیله مروجه زموږ بعض کسان د هغه سره شروع کی بیا یې څنګه ولې نشي زما عادت ده شل مسلین مناظره چې کې شل مسلین چې کومه د خپل خصم او د مقابل کمزوري مسله نه ودتونه 1 نمبر 1 او په داسې انداز به گفتگو کوي چې داغه د فرق داغه سره هیڅ قسم دلیل نه وي تاریخ ماجی په نه ګوري هیڅ قسم نو چې پر وکړو نو په ټولو کې پرڅه چې بحث په یو مجلس کې په یو مسله نشي کېده نو که جواب شو نو ټول یو غټلې یو دی ویلا وای ټول دی ویللې یو دی وګټلا ټول دی وګټلې یو دی ویلا ټول دی ویلې په دې ځان پوهه
دا څه باندې کې چې ټول نمبر 1 مسله خو نمبر 1 نه نمبر کمزوري مسله وګرالي او دا بګور چې د خصم سره پدې کې هیڅ شی نشته دی په داسې انداز وګورئ کې نو چې دی وکړه نو وسرو غمو ته خبره تاسو نه دي کړی اوس د الله احسان نشته د شیرګړ کوم او ډېر ماتوم اوس په پوری ماتوم هغه شانتي خراب ما وې اسقاط نشته دی او دا نشته منشته دی او دا جمیش په پلان کې نشته دی دا درې دعاګان نشته دی یو پلان کې دا ټول ما وی نو خلکو یې دا یو وابي راغلی وبا وهل او کنزل او تحصیل او تانه اوسو یو ځل زه امام ما زما یو مقتدی ملک سی برهان الدین نو اصل اشتغلی په خدای شرګن پورا لغزا لیکله ډېر خسر والله دی ډېر یو مولا سی وو نمی محمد شاکلی والا مولا سی زنو مسوات کلیو مچراله ما ته چی پلان کې راغله او دسی خطي پرې خو هغه چې د قزامرین مني او د احتیاطي نه مني او د رښتم نه مني او د القبور نه مني او د سوار ته حرام نه وي اوس روان شو پسې ما ډوړ مونږ کړ چې سوب شو وشو بیا چې د زمانہ پس سلو پنځه مې بیا تلې بیا راغله بیا هم دا خبره ما بیا وګورم ځان ساتم حتى الموضوع ذکر شو چې ورشي د مناظره بل چې ګورم زه هلته انځران ولر د اخوات ناس یو دوه کسان روان دي او زما سره دوه طالبان ناس طالبان ته مې لکه تاسو کې نه یو د میلمه چې راشي بالا پته کې دی خمزیدار او زه دې غنو کې پټېږم اوس کماوی نه زړه نو چې راغی دی بالا کې خو د خې مریدار کې نه ضرور او السلام علیکم ملک صاحب نو میں ملک صاحب سے دیکھا تھا کہ ماں سے دیکھا یا امام اتائی میں اتنا تما خطرہ لے کر میں ایسے خبر استاختوں کو دبل ولی نہ قاضی خط نہ قبلی میں اتنا چا قاضی کرے کم حکومت اوزه کم حکومت قاضی کرے کتاب القاضی القاضی نہ خود قاضی نہیں نہ قاضی نہ کم سے کہ قاضی خط نو اس باول سره کوئی پټکې څنګه دا چې په پر پټکې څنګه دی نه مې مستحب کار دی چې په سر کې لري راغله او کني مونږ یې ګړي مستحب لرجل اي يصلي في ثلاث اصوام ازار وقميص وعمامه پټکې پټشتي مستحب دی چې په سر کې لري نه نه بخر شامي د بخر په حواله لیکلي چې به د پټکینه به د پټکینه موږ مکروه تحریمي دي نو ورته خاطر زلال شامي پنځم جن راوست پنځم جن هغه اخر سره کوم ځای شي نو ناجل دی اول نه ناجل دی اول وای ما ته چشمې نشته مې غضب وي هغه کې یو سره مسکې په سر پوري ته عاجز په بنیاد کوي حرج نشته اګه تکبرن کې نو مستقل مکروه دی دا اوس ما ترجمه ته اوس خلق ناس هغه دی خوراشي مقتن ته رہی خوراشي او ته کوم شي کېراس وای دا کتاب وای چې یو سره د عاجزي پنیت باندې موږ کوي او په سر تور کوي نماز کې سره نشي سره نشته تخپل وای اوس دی راوړي مې نه کېږي نو مسلې د ماستا کنه په ماسکی بس ته په خپل شروع زما خبري اوس کوي اما یو کتاب راوړم کشف الغمان وعارف الغمان نو دې کوړتل ما دا وخت سره دې پاتې دا دې مسلې بل واره مناظره او شیخ صاحب یې صاحب ګټ خلک سره رب سره ولي کو دا چل دی راځي ما سره پیژن ده کنه ساده سب چالا کو دې بل سره وسه نو ما د مسلې شو کې مې نمبر 1 بدای نمبر 2 په متفق خپل ورکړ نجي کوم مخې بحث راغی وخت ما اوس درځي کوم څه دی او دا تماویل ګویا تاسو په چل نه پويږي ما کم دې کې مناظره کوم ما زما چې کم دې کې مقتدیان دي مناظره بدل دې پويږي کنه مناظره په کوم دې کې د بازار په جماعت کې مجدا و دې ګویا خلک به ځمنه او ټي خبرې وਹੀ ته خبره نشي دې ګویا مختلف حربي استعمالي نو په غاڼه ګوري کې ونه کې د امن ځای به ګوري او بل سره ما خدمت به زمان مقتدیان کوي ډوډۍ به زمان مقتدیان کوي خدمت به زوی کوي یو خبر شو او دویمه خبره ټیم په پلان کې او دریمه خبره راغله چې کم خلک راغون شي ټول سره به زمونه درکو
دسره بکوم او انتخاب بزکم چې نمبر 1 بدای په دې کې زما حکمت ده خپل حکمت زما چې کوم مقابل سابق سي نو دې براوي د موضوع غړي نو د پلان کې نه پړ وشتو په موضوع سابق پړ شګنو دې خو پړ نه دی مې نه نمبر 1 چې منتخب کوم نو اق سړی کو یا به د صدق یا به حاضرېږي چې کم سړی حاضر شو غره مولا ده انتخاب وکړو چې کم سړی اول کوم د سره کوم ځان کوم د صدق ځان شو ته تب ځم شو دا ټول بسی نمبر 40 ته باسي چې کوم نمبر اخر کې خبره به وشي نو په دې طریقه باندې ګوره دا ماته الله خو دې د چانه مجد کړی نه چل راته معلوم نو چې کوم وخت کې زم تاریخ د جمعې ورځ باندې د ګل په ورځ باندې بازار کې میلای راغور کتابونه تاسو لستي سره شل دي څه شو پټ شو هیڅ پټ شو اوس خبره نه جمعې ورځ او دې د ګل په ورځ او دې اوس راځي په شیرګر کې او زه لازم په خوشالګر کې د زیارت ورځ راغله په صدو کې جلسه وکړه خاطر اولي کې ترشه اکرانم بتا پړ مصور مې مون تاریخ څنګه جوړ ورځ نه اکه تاسو راغلی دا خدا که تاسو وځو په مصور نو خو څنګه خبره جوړ ورځ نه سوال جواب بس کوم ته لازم ډیرو دې قصې خو اسدا چلونه دې چې کوم چلونه دي شیطان لم دا چلونه دوبر چلونه دي ورځي ها د بدعات رسومات الله خیر کو سرور اوس کله حدیث خبرې کوي عظیم کار کله تبلیغیان خبرې کوي کله جماعت اسلامي خبرې کوي ټول خلاړه هغه بت پرستی او قبر پرستی او ټول خبرې ختم شي قزام رې لاړې د رښتې مې لاړې ورو ختمي او بس دا چند دی او کله یو دوکاو کله بل دوکاو کله یو دوکاو خبره پوښتنه نو دا مناظره او مباحثه یاد و فقلنا لهم وسویل من تكونوا شيء لا تشهدوا خاصئين سپک او زری نو د دې کې اکثریت علماء په دې قائل دي چې شادوغان شو مجاهد وای شادوغان نه دي دا تشبیهن شادو حریص وی دي حارسان ذلیل شو په شان د شادوغان او اکثر مفسرین وای نه په حقیقت کې شادوغان شو خبره دویمه خبره ابن العربی یو مشهور مفسر دی د دې ترمذی شارح دی د قران مفسر دی هغه وای شادوغان دی حقیقتا او دا شادوغان دغی نسل لیکن عام علماء د مسلم حدیث عبد الله بن مسعود یو شی منسوب مثلا شي منسوخ شي داغه نسل نه ختمي مسلم حدیث دی منسوخ نسل نه لري دا بنای دا منګه کان د پلان کو نه دی او دا خار دغه کوم دي خدمات د پلان کو نه دي او دا شادو نه دا الله په خدا کې مخکې دا پکې درې خبر شوي ښا حقیقتا شادوغان اکثریت او بیا پاتشي شادوغان ابن العربی یا مجازن شادوغان مجاهد دا پکې دا پکې خبر شو فجعلناها پس وګرځولم دې لره نکال نکل منع توي نکل منع توي عذاب دا منع شو او هذا میرای شو دی قلدوتا یا دی مسخیتا یا دی عقوبتا دا سزا دا عقوبت شو منع شو لما بین یدیها د پار هغه چې مخ کې دي وما خلفها چې وستو یو ترجمه لما بین یدیها کوم کسان چې دلته نږدې دي وما خلفها کوم چې لوري دي دا درګې نه درګې خوښ او لري کوي یا د دې زماني خلق دي او آینده خلق دي امام دا زماني خلق وما خلفها رسل او بنا په قول د مجاهد د دغه ګناهونو چې کومې کړې دي او چې آینده کوم ګناهونه کوي ځکه دی خو شادوغان نه دي په حقیقت کې بنی آدم دي د آینده او د فارم ولسم خدا د مجاهد په قول د مجاهد خبر نه کې لما بین یدها اخلق نزيدي او لري یا چې معاصر دي او غیر معاصر دي او بنا په بل قول پکړه چې کوم خلق مخکې جیر شوی دي دا غي لپاره هغه څه خبر
دا په کتابونو کې ذکر دي چې قوم برادي دا کار وکړي نو نتیجه پیدا شي لازم خبر اوس تعبیر شو د عقلنا په ما سره داوي لما بينها لمن بينها هغه خلق نه هغه خلق چې لري لمن دی ولې یا خو په دې لحاظ سره چې د الله ډېر اوچته مرتبه ده نو دا مخلوق شو لکه بي عقل نو ځکه لما بين او یا په دې لحاظ سره چې په تعویل د وصف باندې وصف چواله ما بين اليد سمانا مخکینی المقدم المؤخر لکه الله پکې ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون المعبود په ترجمه باندې د تعبیر د الله نه هم په ما سره کې دي شي په دې باندې وصف دا پکې بدل د پار د خلق چې زیری او لري هغه خلق چې موجود دي او آینده دي هغه خلق چې شوی دي او را روان دي یا هغه ګناهونه چې مخکینی دي د مجاهد په قول او آینده دي وموعظه للمتقين او نصيحت د پار د چا چې متقین متقین کی لام د استغراق هر متقی د پاره واسطه وي چې نرم کړي ثواب کې عقاب متقین ما يوم كل متقین كله هر څه او تخصیص د متقی ولو شی ابن کثیر وایي ځکه چې فائدہ دې څوک اخلي متقی خبره خو هر چا لپاره او فائدہ دې څوک اخلي متقی اخلي فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم متقين إذا رساتي لذيذ عملنا شديدها مصيبة كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد المسلمين قال أستنى الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال هذه هارون قال سلام محمد بن عمر عن أبي سلمتان بن رسول السنون لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ما كوي اليهود يلقون ذي عمل فتستحلوا محارم الله بأن الحيل هذا أبو غني لا محرمات فما مولي حلوماني وهذا إسناد جيد واحمد بن محمد المسلمين وثقه الحافظ ابن خفي وباقي غير مشهور الاستسعي انه تفصيلات پکې لکه ما چې استاد تمویلې په دې کې دا اقوال ګوره انه لمت عزون قومنا ټول خوي نقل کړي او سودیدا سی وي طيب المفرادس وي پلان کې دا سی وي دا ټول خبري نقل کړي دا مجاهد خبره بل شان یو خبر شو او شادوګان دی ولې مشکل دي کسي په دې کې بل شي دونه وهي اشبه شيء بالولاس بشكل ظاهر فتمام مخلوق جانورانو کې زیات بني ادم سمو شوی دي په شک او کروڑو کې شادو نو دین په حقیقت کې دین روان کړي دي ورنګ ول دین ور کړي دي الله دې شادوغان چې فقط بني ادم نه دي او رنګ دې بني ادم وو دي ابن كثير وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة یو بل بدی شروع کو یو قسم داغي په بدو شروع کو اوس دا ولې بدی بیانو کله به خوبه بیانو کله به بدی بیانو د دې مدینه مخکې ماوی باشندگان څوک دي څوک مشرکان دي څوک کتاب او دا مشرکان وایي چې دا خو مشرکان دي داغي کمزوري ښکار شي نه نو د دې خلکو هغه بدی نه ښکار کیږي نو دی په غیب ورپسیږي نو داغي بدی بیانوي دا چې دا خو خلک تاسو خبر نه موسی علیہ السلام ته سروي لکه ولا دی وای دا خو غپ لګي الکه اوس هغه ته حکم دي ته دا غپ بیا څنګه خالي خاطري ځا خلاصي دا یو قسم مساوي شو او دا مې شي نعمت شي اختلافات ختم شو د حضرت موسی علیہ السلام معجزه کار شو اوس دلته یو بل مسله کوي دلته پری خبرې کو عام طور سره مشهور ده یو سړی دی دو درې سړی دی خپل ترې وجلې څوک څه وایي څوک ویني د ترز وی وجلې یا خو بوډا تر دی او د میراث په مته ملایوي ګرانه په کې خلاص دویمه خبر ده چې ترې دی وجلې د ترز وی دی ترې دی او دا غيو دا زوی چې مرشي په خپل میراث ته منتقل کړي نو دې کو دایقه على مدى اخوان من اسرائيل الى ابن عم الله اخي ابيهما فقتله
د ترزوی وجل سو کوئی ابن اخي ولا وارث له غيره فلما طال له عمره قتله تر لګي اور لګي تر وجل دوشو سو کوئی نه یو سړی دی او دا لو خزر دا لوري دا تحت رجنی سړی او دا خزر نوم دی خزر نوم دی عامل ډیر خستو دا خزر په اخو ابن کثیر په کتاب لیکلی دا دواړه په راغونډه کا ترې دې مالدار ضرور راکني دا ضرور راکني پیسې اوسره به دواړه په انتي مال اخلما هم تي نور اخلما دا پکې وای دا ټول قصې په کتاب کې هر څه په کتاب نشي نقصان نه کوي خو مقصد دا سړی وجلې راړي په بل دا پکې د دې شروع کا بسط القصه یو سړی من اسرائیل او حکیما لا یذر بشیرو مال کثیر وکریم اخی وارثو راریو ملکو دې ساکور تورسو پوزو لا باب رجل شپ دروازه کې واچو بیا سبا دا وکي او جو هغه خلک مصالح شو زموږ تر مجله یا خسره راکې او یا چې کوم دې دیت راکې مصالح سره هغه ته دی یو خبر وقال السدي كان رجل من اسرائيل مكسر من المال فكان له ابنه وكان له ابن اخي محتاج فخطب اليه ابن اخي ابنته فابى يزوجه فغضب الفتى وقال والله ترى يقول لك وين نظر تقريبا زمان دار سره او خدا هم بدي مړکم اون بها بدي مخرم دیت لور بدي پني کاوالم ځکه چې بیا وېسو وقتلن عمي ولا خذن ماله ولا نكحن ابنته ولا اكلن ديته هذا دريوان خبري هم بدي خون بها وخرم هم بدلو پني کاوالم بدي براس مت قاته شو غوسه جنگ ترورا جنگ بلو چرته زمانہ میاش دو میاشتي کال پس راغې تر درو یو کنه بیا څخه کوټ کی مال راغله دي ته تجارت مال راغله نو مال خو دې راکې زه غریب سره نو کتره سره لاشي کنه اصل وی لکه ترې وسره مالدار راغله دي او دې چې وینا کې چې په دوره خرڅ کې په دمان دي دا پیسې به تر راځي کنه په خپل مالدار سره وسره راغله دي یو وشي مطلب اوس دا دی ځای ته وځاو مالته بوت مالته د باخام یا ما سپنګي په دغه وخت کې مړک مالته وګورځو راغې درګې راغې ګرځي راغې زما تر شرکت زما غتس ما تاسو دې تحقیقات کې تاسو خاطر کې تاسو وجلې دي زما تر وجلې دي اوس نو څه کوي یا خو سړی راکې چې مړ کو یا چې کوم دې خون بهار راکې نو خون بهال ته وایي حضور خدا سیم پاتې شو ماره دم پاتې شو چې بل سوچته دا څه دي نه یا وراره لګېدلې دي ترې وجلې دي یا رونه لګې تر ځامن تزوی وجلې دي او یا پکې دا چې خپل سخري مړ کو سخروته ترې وته هم د مال لپاره هم د پیسو لپاره ټولې خبره پښتې او بیا پسې اوس روان شه وي هذه السياقات عن البيتها وابي العاليه والسدي فديك اختلاف امه والظاهر ماخوذ كتب اسرائيل واما يجوز نقلها نقل كده شيء ولكن لا تصدق ولا تقص فلهذا لا يعتمد الا ما وافق الحق عندنا حقيقه الاعتماد كوا الى حق الموافق ابن كثير دخل له خلاص خبر یو بل خبره پکې هم وي دلته سیدا سی دیوی چې اصل کې مړې دي شی دغه زمانه کې اوس تحقیقات کې نو اول خو د موسی علیه السلام تاسو کو چې غواړل کې دا ځان خبره او په دې وخت کې مړ شي دوه شي دا سینه چې دا مړ کول او لاول د غوا سبب شي بلکې غوای علاله کې یو تل غواله خیرات او دلته سړی مرشو نه دې غوانه ټوټه واچول وقيل يجوز ترتيب نزول على موسى عليه السلام على حسب تلاوتها الله قمناج ذو البقره ثم يقول قتل في غروب بعضها لكن المشهور خلافه یو خبره خدغه وا چې دا بقره ول ذبح شولا د مړي د وجه دویمه دا چې نه د بقره ذبح هم شولا او په دغه وخت سره دام پتی وای
دا غیر شو او درې خبر پیاد به دلیل خبره او دا غي وجه سره چونکه د قران مجید کې خدا شراغه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره او دا قتل خبره پکې نشي اوس پکې څنګه قتل را مخکې کې بیا به قتل تزي نو چې قتل تزي نو د سیمکه وا چې اوس تو مخکې کې وایي قتل تو نفسن پکې مخکې کاو نو چې نه مخکې کې نو بیا وسره سړی هم مړ دی او قتل شي یو طریقه دویم دا چې دا قتل ځان له واقعا او د بقرې ذبح ځان له اړو تعلق نشته دا د چا کار د مولانا د پنځپیر او د مولانا غلام الله خان او دا غي د اساتذو خو دلیل پکې څنګه دی نو هیڅ نشته اګه چا د سیوی هم کافر نه دا سموي دی اسرائیلی روایت نو که چا د سیوی هم که چا د سیوی هم څه حل نشته خدای هم نه کړو او دا اکثر علماء په منځدي سړی وجلای شوی دی اوس د سړي معلومول لپاره طریقه څه ده هغه بقره نو مخکې خبره راستې شوله او راستې مخکې شوله ترتیب النزول یو شان شو او ترتیب التلاوت یو شان شو دا پکې دي او دا ویلي وکړه نو علما لیکل کوي چې یو وقې سوا دوته یو وقې سوا دوته د څه نه چې دوه دي قصه یې وره خود دوی زګه کړی چې دلته به د دې مساوي بیان شي بدای چې ګوره غته وای علاله وک ادي پکې ټال مټول کوي او دلته سړی وجلې په خپل اړای په بل نو دا اګه موږ چې دا کړی دې قتل نو سمخ کړي او دا ورسته کړي نو خلک یو قصه دا ضروره پکې توردان متبعن دا غلي دا پکې سي تبعن دا مقصد زمونږه بدای زیاته ول دي چې دا کړي او دا کړي د دې ولې تقدیر تاخير شوی پدې پوښ مولانا صاحب د پنځشیر په دې مسله کې وایي چې سلويخ کال دي دا مړې کوت دا واوي کړه سلويخ کال نو په سلويخ تو کالو کې بل مړې خصا کېدل نو مې دغه دی وړاندې نو دغه دی لري کې کنده روایت کټ کړ دا دې کټ او کنه کټ کینه مې کټ کوه کنه دا چرته شوی دا چې دا واټو تاسو راوالي په وړي کې نه بچوندې کې وای نه بطور د خرقات نو مې سلويخ کال دي مړې پروتي اوس خاکيږي دي هم نو بطور د خرقات تر شي ویل چې خرقات دي خدای قسم ویل شي او د قسم ویل شي او دلیل سره سره دی وای دا اسی تاسو خبرې خیم ها بلې کې په اسرائیل مخ کې ته وایي اسرائیل د ایمان نه راوړي اسرائیل د ایمان نه خبره نه وایي شو چې د سیمه چې د سیمه مقصد را شعر اصلي ان الله یامرکم تذبحوا بقره الله حکم کوي تاسو ذبح بقره او د بقره په ترجمه کې قرطبي خوې غواته وایي مقابل غواید ثور لیکن عام طور سے وایي بقره غواته نه وایي غایت هم ویلې شي غواته هم ویلې شي بقر څه وایي اسم واحد اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالطاء ويجوز تذكيره والتانيث دوار بقر يوا دوار کې شي کتاب الشاه عبد الغني ترجمه ذکرې وی ارشاد الدین هغه غوايه غسته بیل غای نه دی بار تقدیر غوايه او یو قالوا اتتخذنا هزوا اغه ته زمونږ ګرځي خندا کړی شي اتتخذنا کې یو مفعول شمای د اتخاذ دوم مفعول کړه اتخاذ یو مفعول ناشو بل څه دی هو ایا ته مونږ ګرځي د خندا دې پور حل نو یو خدا شو نو هزوان بسنګ محمول کی واذا مبني لمفعول نو دا تنشي ویل جواب ها زکات دا فعل لازمی دی او د مفعول لازمی دی فار نائب منغه نه مفعول به نه نو یا بو حمل د مصدر مبالغه ته ګرځي موږ عین خندا یو خبر یا مکان حسن عبارت حضرت مضاف زید خندا او یا به اول متعدی کی په واسطه شامل د با معنی حذا ابي محذوان بنا دې پوښوي نه دا پکې په دې پوښوي چې کله ته متعلقه مبتدا او حذون مفعول لكنه مصدر مفعول ثاني کې دي شي بیا بس کما کان اهل یا محذوب به دا ټول راوځي یا عین مصدر
د دین ویل شوی دي چې پیغمبر او خبرې کوي څوک ویلي کافر دي ځکه د پیغمبر خبره په خندا وړه او چې په خندا کافر شي نو دا هم پکې اسو کوئی نه یرا مسلمانان دي قمقلان بعد وخت سره دي هاتي سړی وي کنه قمقل په خبره سم نه پويږي نو سختي خبره وي او په دې وخت بیا د خندا او د استهزاء او د مزاح منځ کې فرق کوخه مزاح پیژني په مزاح کې خندا په استهزاء کې خندا خو مزاح څه وي سپکول مقصد نه دی ګوره غپ لګاو خوشتوي لکه پیغمبر خدا به غپ لګاو کنه انسا وذوقيا يا ذا الاذنين وذوقيا دي خورش مقصد سپکول نه مقصد غپ بډېګا ګوره چې تنيش ده ها بډېګا مزه وای یو ته غپ او یو ته استهزاء سپک غنا او خان د پوري نو په دې وخت بیا قرطبي نقل کوي چې یو قیس چې د غپ لگاو نو چا ورته قیس ته اسم خان دی په خلق پوري هغه ګوره ته مزاح او غپ نه پیژنې ته وسوم ته خو لیونه نه ساده نه وسوم دلیل علی من استهزاء دین الله والمسلمین عالم چې خبرو کی خان دی بنو وما يتوزيو ده شاید تعظیم بکاری او دا جهل له صاحب مستحق وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل الا ترى پیغمبر خدا بغپ لگاو امامانو بغپ لگاو وایو سره راغی عبد الله بن حسن قاضي کوفه ته هغه سره غپ لگاو وی دا جوبست را کوټو دا د ګړو چیلو د وړای نه کده ګړ نه هغه وی قیسه بو نا پوهی خبرې مکو قیسه عبد الله ته الک مزاح جاهل کم ذکر دی فطلع هذه الايه فاعرض عنه عبد الله لانه راه جاهلا داير في المصح للاستهزاء وليس حضمان الاخر بالسبيل غب ځان نشي استاد چې استاد یا مولا غب لګین ځان نشي خندل او سپکول ځان نشي دا پکې بل معلوم شو تاسو د مخالفت تاسو کین په دې وخت کې به پچا پور خنداګای نه کی البته غب لګول ځان په غب کې ورسره سپکای نه اته خوشتګي او په استهزاء کې سره سپکول دام پکې د پیغمبر خبره په غپ نواړه ولا یې په څو په استهزاء دی په پوری خان دي قال اعوذ بالله پناه ور په الله باندې شم جاهل مطلب څه دی لا جهلو جاهل نه او دا اعوذ بالله کې خو د فرض زیاتی مبالغه د جهالت له خوځو فنا ورته څه خبرې ده کومه او د جهل درې ترجمې ښه نه پوهیږم سوې عدم لري او پوهیږم اعتقاد د شیدې خلاف د واقعاتو وې جهل مرکب وته نه پوهیږم په دې خپل در جهل مركب ابد الدهر بمعنى فان كنت لا تدري فذاك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم دوشو دریم جهل علم یو دے عمل مبل دے یو سڑے راستے پا دیرہ کی الک راش موز فرض دے دے جاہل دے سب یو خبر چونکہ عمل گا جاہل دے نغتم جاہل بے لیشن دری قسم جهل دين الفرق بين الحسن والمصحي ظاهر فلا ينافي وقوع من النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ولا كلا پیغمبران علیه السلام بغاپم لگاوخا غب قالوا قلنا اغي وقوع من ربك يبين لنا ما هي چمت اوخي چې ما هي دا وا کما وانه اما باندې ګورې درې ته پوسګي پوښو چې منطق وای کنه حکمت وای مختصر متول وای تلخیص وای پاک وای د ما درې ترجمه یو ماده ما حقیقیه یو ده ما شارحه او یو ماده چې په غیر تاسو ته وسط دلته د وسط تاسو یو شی تواوري خبر دی نه غزان پر زرغام مال غز زرغام مال غزان پر د دې ترجمه څه ده چې تما شارحه چې خبره چې موجوده خو حقیقت نه خبر نه بیا تاسو ما حقیقت
بیا دریم نمبر سي وسه پیسه دی سلم چې وی کنه و امهات المطالب اربعهما وايوب واهل ورما فمل طلب شرح الاسم فيسمى شارحه الى اخره ثم حقيقه مكلف دلته کم قسم واغ معلوم شو نو یم ترجمه ورزي معنا ورزي کم قسم صفات قال واي موسى انه يقول الله فرمای انها بقره داغه لا فارج بډینا ولا بكر صندر فرض کټای ته خپل عمر کټ کړی بډینا بکر صندر ته مختو کوي صندر پیژنې تاسو دغه تاسو وایي دا چې لا بچی راوړی نه و دغه تاسو نږدې شي نه غته بکر نه صندر دا نه بډی عوان بین ذلك منځنۍ د دوړ منځ کې یو بچی یا دوه بچی راوړي تاسو وایي عوان دا چې متوسطه غواړي عوان منځ او بین ویلې شي دوتنه د دوړو په منځ کې نه دوشنی وغوړي کړي او ذالک ویل شي یو تا دا ذالک بس یو شي منځ خدای یو شي په منځ کې نه ذالک په تعویل د سو د مذکور بین الفارج والبکر د بډای او د ځوان په دې منځ کې او ففعلوا ما وکړی تاسو ته کوم حکم شي وذلتا علم اصول خبره دا علم اصول یو دا خبر دا چې یو شی ته حکم وشو او عمل بنه دی شي او مقد عقیده چې دا عقیده ثابته کوم مخاطب هغه نه راغلی نسخ نشي دا حکم په الوچتی چې دوره مخفایله چې پکې عمل وشي او یا دوره وقوي چې دی عقیده او ذات دا حکم حق نو دلته وته والا لکه او بیا ورسره ته وای بل څه چې بلغ والا لکه حکم بدل شي عمل خوندې شي څنګه به وشي لکه چې د مقصد د حکم دراتون سوي یا عملوي بنا په قول د معتزله او یا منلوي بنا په قول د سنیانو یا امتصال له سر رسول او یا اعتقاد نو که چرته نسخ شي لاولنا مطلق غواد هر څنګه چې حکم بدل شو چې زیاړه وي حکم بدل شو نو دوره مقخو شته چې په دې وخت کې یو ساتي چې او والا او وخت شته دي منی او کنه منی او دوره مقخو ده بالله نسخ وشولا او امتثال دي نشي دوره وخت کې ویلا شو یو خدای خیر او بل ذلك چې مقصود د اولنا مطلق غوانوي خاص غوانوي نو په وخت خطاب کې وضاحت ونه شو سړی ته ویناو چې غواړي لکه مقصد ته ګوره مطلق غوان نه هغه پلان کې قسم غواړه نو بیا بسو شي بیان براد شي په دا ان د عمل کولنا قبل وضاحت ونه شو دسی باندې په وخت د امر کې وضاحت ونه شو په وخت د بیان کول د عمل خو وضاحت کیږي چې پلان کې غواړه پلان کوي سو په دې کې اختلافات سو کوئی لاول نبی ته وینا شي د مطلق غوان خو دې تال مرون شروع کړل نبی څخه راوست نسخوش او کته چې نسخوش نو په د عمل نه یو دي شي دوه خوشته چې امتثال کی څه مطلب خبرو ابتلاء خورا لکه امتحان منی کنه او بل خبر لا چې دوی غوا مخکې مطلقاً نه بلکې معین نو په وخت د حکم کې هوته غواړي لکه مقصد نه غیر مطلق غواړي ځان کوي غواړي نو په دې کې وضاحت ورشنمای په وخت امر کې په خطاب کې وضاحت ونشي نو ودی شي په وخت د حاجت کې چې مخکله لول کې وضاحت شي دا یو بل بحث دی پر اختلاف علماء په جواز اسو ادمي من با انسان دا یو سو کوئی مطلق بقره خو د دې په سوالات باندې مخصوص سو کوئی نه مطلق نه دا ول نه مخصوص و وضاحت نشي کته حکم وتکيو مې په وخت د حاجت کې خو وضاحت وشو کنه په وخت اول حکم کې الکه ماسفقین منځ وکړه د سوخه ماسفقین تفصیل سوره کاته داخل اصول الکه مسکوا لو سره شي مسلمان شي نه دا شي مسکوا مجمل دی کنه دي کنه او چې کله ماسفقین تیم راځي نو الته وضاحت او وساړو وضاحت ولا شي نو دا شي او ففعل ما دا ګوره دا لالکه او به ورته وکي یزوحو مخکې نشو دا دوباره کسای چې بار بار کوم دی وکي کنه چې
کوم شي تاسو کوی نه شي قالوا وغيوا لقدنا ربك سوالو کوم په خپل يبين لنا ما لنا چې غازي چې رنگ څنګه قالوا بي موسى انه يقول الله فرمای انها بقره غواله صفراء اوزع او فاق لونها رنگ ګوره خالص ته پزړوالي رنگي پزړوالي کې خالص ته جړو په یوړ کې خالص ده ډیر خسته او تصور ناظرین کتون کې خوشاله کوي او دلته د علماء کل کوي چې دې کې صحیح حکمت چې غواله لکه بل وته ولنوي دا نو وجه حکمت دا ماوردی موي روح المعانی موي 265 کې ماوردی په 137 کې قرطبی وایي 137 ماوردی په 137 کې قرطبی وایي په 447 کې حکمت پکې راو دي خلکو مخکې د بقره عبادت کړي دي او د سوء عبادت کړي نه په زونه کې د دې محبت پروت دی نو الله د دغه کې حکمت دا چې غواړي یو بسروي سره دغه شي دې پیری پکې او بل پکې دارا وزي چې داغه غمینه محبت او عزت په سینونو وزي مولانا عبد المجید دریابادی وایي په مصر کې ډېر زمانہ د غواګانو عبادت دي هندستان کې اوس هم د خلکو په باغ لري قدر کې عزت نو د دې خلکو هم دغه خبره و د دې وجه شاوی نه بل وجه پکې چې اے قمقلانو هغه الله چې هغه سره بارک دي تاسو پیدا کړی او د هر څه د مشابهت نه ځان پیدا کړی هغه پرې خو دو او غوایان او غواګان چې هغه مشهور دي په قمقلتو کې غوای دي قمقل نو د قمقل شي په مشهور رسول وې دې اشاره كيف عبدتم ما بسم البقري سلاغینا تاسو په د دې وایي چې الکه د دې په وجه مسوک ژوند کې دې نشي او دې عبادت څنګه کوي بهر تقدیر چې څنګه او دا جړه ولې وایي جړواله دا څه رنگ دی کنه چې خلک یې پوره کوي دا سربخن او جړبخن خلک پوره کوي د دې وجنه حضرت یاری وایي جړې پیدار ونی علی سپر خبره پوهه دی شو پوه شو کنه مسلمانی وای او ٹھیک عبادت الله کی وای او دای چرونه تاسو کلی کې ودنګو دی خبر دی هغه وران قبر کوم قبر نه غدنګو دی هغه دنګ کوم دنګ دی هغه ډیر خسته غوندي چې نقشه ول بخ کړی دا ودسته زه اوس خو ګرانی کنه دی دا مطلق خبر دی او ته هغه دن قبر او په دن قبر کې بیا ډیر خسته غوندي خبر او د دی چې ته پر دی یو پلان کې چې دا ما ته ډیر خبر اصل حکمت من پوه شوی نو قبون اور انول شته نه نشته حضرت علی رضی الله فرمایي ما درې سم فرمایي الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تذاتي بسنة تمستو تصويري مش لويها ولا قبر مشرفا إلا سويته دن قبر بورانيه دن قبر بورانيه دن قبر ما تطلع کی خوب کی خبره کړې او صاحب دا وایي ما پلار مت خوب ویل چې خبر خدای دې غرق پیغمبر ته تسوي وګوره صحیح او د ابو داود حدیث ته نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يجسد قوت قبر تنشي وأن يبنى عليها جابر استافل قوي استا حديثه هم قوي نجي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوبر ولا خدي باربا قوم زي غمل او بیا والمتخذين على المساجد جمعتنا في السرج ناغاني دي هم قوي نجي دا خکار دي او فقهاء سوي فقهاء وای په قبر کې په فقيه اختنه مستعمله مې وای وې دا فقيه اختنه په اور باندې سيدي شوی ها دې کې بدفالي دا چې ګوره قبر کې وته کې خو دې دیم التم سوي دا به موصول په خبره وای موږ او سنت تابعو ته د پیغمبر تابعو ته تابع قبر به دې مزیدار فوق دې زمانه کې کتل وړي خبر رسول خسته خبره وای شیخ سعدی پسې ورسم هغه سوي دیو غریب سړی او د مالدار سړي جګړه غریب ورته وایي د شل او مالدار ته بل سوي اخر کې خبره ترې مالدار ورته وایي ګور ستار څه خبره خو یو دوه څنګه خاوي پدې
زما د پلار د قبر ته ګور څنګه خسته مناری دي څنګه خسته آبادی دي غریب ورته وی چې قیامت شي نشي پیلې کوشي زما پلار نو لږه خاورې دروي دي نه ورغوي استا پلان دا خاورې کوي دا کار کوي چې پړک شي ته ورګي بار تفصیل جاري خلک کوي خکار اسی په دې خبره پوه شوې کنه چې ته دسي غواړي او تسر الله دې سي ته وګورې خوشاله شي نه غوځل الاول شي هغه غواړي الاول شي چې غناسي قال الله ربك المين اغي بیا سوال کوي په پاره ربنا ما هي چې سي صفت بل صفت نو دا ولته پوښتنه کوي جواب ان الفقر شاء دا واګه دي کنه دا په من مشتبکی زیړې خوري دي زیړې خوري دي او متوسط عمر خوري دي وإنا ان شاء الله امونک کدا الله يروشي لار مندون وإنا لمهتدون خام لار مندون ان شاء الله کدا الله يروشي واب معلوم اوس پکې علم کلام امر یو شری او اراده بشي دا یو خبره او دا الله اراده هم صفات قدیمه دا الله صفات قدیمه چې موږ یادونه موږ شپږ اتوای کنه تو احناف حیات علم قدرت سمع بصر اراده نو په اراده کې راته کرامیا دغه دی ادانه دی قدیم کلام معتزله خلاف تکوین مشاعره خلاف کوي نو اراده صفات څه کوي نو وشته دلته وی ان شاء الله او مشیته اراده خو شي نو معلومه شي چې امر خو شی دی چې غواله لکه امر او اراده یو شی نو امر خو شي ان شاء الله په بیا او کله به د شک په یا به اراده یا بل نو معلومه شي اراده نه صفات الله نقل کړ پر خبره رد په ولا کړو مرادی په کنه دا الله په صفاتو کې یو صفت سره مشیت اراده خبره پوهیږي مشیت اراده دوه دي کې یو موید او د مثال په شرقات ورکړی شي زما یو نوکر غلام خبره مې نه مانی ازو ته کله قاری کوم کله بل څوک خلک وي ګور بد کې وسره نو مې وانه را باخسړي ورته لکه چې پوک په خلی ورته چې پوک کا پس لکه مې چې پوک نه کی په خلی ورته چې پوک کنه امر مو توګه پس لکه مې چې پوک نه کی چې پوک نه کی زم بول تاسو چې ما وې چې سم سره دی خبر نه مانی وای باندې تاسو په خپل خلک یې اراده ځان له شي او ماته نو دلته الله ویلې ک مونږ کیو کدا الله اراده وشي او الله نقل کړو حکم خو مکه شي نو امر ځان له شي شو او اراده شي ولداغي هم کلاسيکي نه ګوري اغي وای مشت الله قدیم صفات ته سویدا خو ان دې په استقبال کې ده ک الله په آینده کې اراده کړو حادث شنو پیدا شو اعتراض کوي دي جواب ذات یو اراده ده یو داغي تعلق دی اراده الله قریب ده خو ده الله اراده ول خلیفہ دی پورې نه منبس شو لا قال ویل الله موسی انه الله فرمای ان بقره دا بقره لا ظلم سفكنا سفكنا سبكي یا بل سبک اړای او یا پس اړټ بکر سفكنا دې صفات څخه او داوستو دا لاوی دا لسبه دسته دا زائد دی تاکید سپک ندا مکواړي او سپک ندا چې فصل ورکړي نو د واګانو مقصد څه شو د غوایانو مقصد تاشخه زمکی اړول او فصل ورکړي دا په خاني خبره نن غټ غوایان دا وتی د وسپرو اغیز مکی اړای کنه او بهر تقدیر په غیر دام پکې صبر شو او بقر ستوي شي لانه يبقى الازمك الشيء اي يشقها الحص مسلمه روغه موټه کړي شي سالمه السنه دا عيب دا کارون لا شيء فيها داغون پکې نشي وشا يشي شيتن
وعدا وعد يعدو وعدا عدتا دا پکې نشي بل قالوا الان بالحق اوس دی ګوره حق بیان نو یو ترجمه ده چې مخکې دی باطل ویلې اوس دی حق نو کافر شو کنه دغه پیغمبر خبر بیا دام چاوي او قطاده او متقصدا چې مخکې باطل او کفر والاولى عدم الاكبار خلج کافرین اوس دی پورا بیان حق معنا باطل مقابله اوس دی پورا بیان کو پر حق معنا حقیقت اوس دی حقیقت واضح نو کافر کو بیان فذبحوها نساروی پیدا کړو دلته پکې پټ وایخه دا وضاحت هندي غواړه تر پرېنه فتلبوها فوجدوها فذبحوها ګرځل پسې پیدا کړل نو ذبح او دې کې بیا قصې هم دي تفاسیر کې راځي چې یو سړیو خزه پاتې شولا وی پادشو یو سندر سره بوس مړ کی مړ وای اوس پر هغه اوس پر چې یا الله دا ما تا ته امانت کړ خپل ځای نو امانت شو نو په دې وخت کې تقریبا 15 روپۍ باندې واخصه نو چې دا وای کتل اقوا واملا په دغه رنګ پسوی خرڅه یدي وته په دومره غوینه په دومره اخر کې ورسېدی ته چې د دې غواړه سرمنه به غوړې پسرو ډکوي نه پښته کیسه ده غوړې عبد الحضرت عمر نه کې دې شي په دې کې فائدہ توکل علی الله الله ته اوس پر دې کې توکل راځي سړی اعتماد په الله ته په دې کې وایي په دې کې او دې په دې کې بل مقابله مو راځي تاسو خبره یو سره وای د بنیو یو واو بل وای دواره په دې بعد اوقات کې موږ بیا هیوی د محتاجانو غته وشو سر خوري اوس کې نو راغی پیر بابا دا دوړ مې تاسو پاره نو که شرمخان راتلو خامخایس کول نو لاول په دوړ سره و دوړ نه کېده دا غواته مې دومره حاجت دي دا غواته د یوی حاجت دي دا وساتي شراغ نغایشته که غاشته غایشته یره کله ورو په دې خو پوښو ما چې زبر خوې کرامات دشته غادي ساتل خو دومره زموږ وسوله نو غواړو په پرې شي کوم ما ته وی چې وایو لا واسه دغه په څنګه کې تاسو خبرې کنه یېډي وخت دې مخفرې د پروړي د ټانټو د لرګو د غلو وسرور کمیږي حقوقا ولا خبر دي په هر مقبره کې پراته ښه چې مقبره یې مطابق پراته دی ساتي دا چا پلار بولیس شي څو ورکلی شي دا هم یې راوخه فذبحوا ذبح کړه وما كادوا يفعلون نزدين وجدا کار کوي چا دا ما کادوا يفعلون حال او چې حال شي نه فذبحوا هر په هند ذبح کې نه کول دا هم ذبح کول نه کول څه مطلب ابو حیان مسوي دې کې کنایه ده تعثر نه دا کار او تکرار کار کې د غلبه کار شي وا بګران اخلمه غلبه کار شي غلبه شما تر دې وجلې دې ټول خبري قریب وجدا کارون شي وفي الجواب تعصر الفعل وثقله عليه ومستمر باقي وإذ قتلت نفسا نو چې مونږه قصه یو وکړو دا قصه مخکنی شو دا تقدیم تاخیر شو چې بدای زیات شي اکنا مخکې ذب البقره ورسول په دې وخت قتلم شوی دا پکې بل شو وإذ قتلت نفسا وقت تاسو قتل کړو اعتراض وکړ او جواب قتل چا کړی یو سړی هم وی قتلتم اذ قتلت یونی قتلتم دا د عربی عادت دی چې د درګي کلی کې اوسره کارو کوي د درګي خلق دا کار کوي بنو زیدین قتل وکړه د پلان کې ځاون پلان کې وځلني ایو سی وځلني موږ بنو تاسو خبره کړې دا قتل پنځه شي او شاید چې نقطه پکې راي دا ټول چې د دین متقصد خبره کوي ان الكل بحيث لا يجوز القتل منه لمزيه ځکه دا ټول په مال مینو د یو غوکړو د نور پسینه کې هم دا چې تیم خلاله زم کوم غوړي هر څه په دې کې راځي فدار ته
فتدارکتم فی اختلاف مکرو تاوجل که تاوجل در اصل کی دفع تاوجل ما نه دی وجل تا وجل ما نه دی وجل در اصل ځان خلاف والله مخرج الله کارکون کې دي ما كنت تكتمون هاي تاسو پټاو دا ما كنتم د مخرج لپاره مفعول به شو او اعتراض راځي چې مخرج صيغه د ماضي شو معنا خو د ماضي ته څنګه عمل کوي یو خپل عمل کوي نو مای دغه واقعه مخکنی شوی دا او دا راخکاره کول دا په نسبت تاریخ دي استقبالي د معنا د استقبال شو په نسبت سره مشت فقل نذروا بعدها ویل مو هي دا مړه په باز حصو نو التب نفسا سي مؤنث سماعي فتاويل لشخص هو نو فقل نذربوه او ببعض البقره څه خبره پوه ببعضها په بعض حصو د مړي وهي دا مړي په بعض حصو کله مذکر کوم او کله مؤنث کوم فتاويل لشخص مذکر شو اذربوه فتاويل لنفس باندې مؤنث شو اذربون وهي دا شخص ببعضها په بعض حصو د دغه شخص باندې دسی راغړي دا په راغی ترجمه اکه مولانا شاه منصور ترجمه کوي وې دلته چرتا د کارخانه جوړ شوی څه برابر او د کارخانو کې د ویني مینې څه ته خېجول واړی اسنو غپ دې نو خبر نه کیږي اسنو بهر تقدیم تاسو کړی فقلنا ذو بعضها وهي دا مړې په باسي سو باندې دغه او کوم بعضي مخکموي هر بعض شي ومن قال انه مكسو في تلبير بيستر وانه من تلبيها ولم تكن بصدق يضرب على القبر بقبر وها نام پکې شوی او پورته شو او بیا د ویل دی باندې او یې دوجلې وقال ماوردي ما راوړی ښا دا ماول ورته ته ماوردي ځکه د پلار با د ګلاو بخر سوالي تفصیل ماوردي په خبره پوه شئ دا دې ماوردي وای دا څه نو سوای 144 صفحه جلد نو دا پکې وجعل سبب ضرب احياء الميت لا حادث لالا ينتقص دا مړي باندې ولو چې خلک دا وایي دا د ځوانان ته منتقل شو چاړو شوفه پیدا شي نن هدي نه منتقلت لنزول الشبهه تزول الشبهه نو خبره ټولې پد کې هم دغه سما شي نو دا نقل پکې خري او عقل پکې کم له بهر تقدیر او ذریعہ په خدي البقره په قول مجاهد ذریعہ په وزید دي کې ټوټه دا ذریعہ بعد عزم یادو کې ذریعہ بوزي غوږ ذریعہ بعد بسمها لکي والبعض يقل عن نصف بعض خلي من دا ټولې پکشته بهر تقدیر یو حصہ پکې مخکې ویلو کذالک کله دلته پټ وایا ځوان دې شو په حیا ځوان دې شو ځکه دلته خو دغه ځوان دې کنه کله ځوان دې خلا شي پټ وایا په حیا چې وایو فضربوه په حیا نو کذالک دلته زما دوه اعتراض نه بیا اعتراض ضرور علماني ولا علماء دغه چې علماني کې دا چې هم عربي وای هم نقل کوي هم عقل کوي او دغه نقل کوي خو بیا وزلته اعتراض راځي مخاطبه د غنو سره ده او كذلك د مفرد سره دي ذالک د مخاطب شي مفرد نه ذالک او دا صيغه د خطاب ده او خبره خو د زړې زمانه ده نو وقلنا لهم فحي وقلنا لهم كذلك چې ما قبل زمانه له ساتي فقلنا لهم غيتم ویلي چې دې خو ژوندې شم دقه سي الله خطاب دغه او بیا ته دا خو ګن خلق دین کذالک دی ویلي نو ماوي خطاب غیر معین ته دی هر سړی چې مخاطب جوړي تاسو علمي تلخیص چې وایي نظر نو ال خطاب معین ته کله کله غیر معین ته موزه دا ټول خبره اورا روح المانی هر سړی کته هم نشي غوړي غیات درخه صور العربی پورا خو هيني نغبي يوم لا سوي ولا بد من تقدير القول اي وقلنا لهم يكتب الكلام او بيارسوا الخطاب كذكاء كل من يسمى مخاطب واسمه هر سره مخاطب بولي شي ذکر مفرد
ويريكم آياته خيط صنخ قدرت خپل لعلكم تعقلون لپاره تاسو پوه شئ. لوی راوړي مفسرین په دې موقع کې احکام فقهیه انتظار تفسیر ابن کثیر ګورا قرطبي ګورا تاسو بیا په مسلې د قسامت پیژنئ چې تفقه ویلا او د فقه کتاب الجنایات ویلي او په کتاب الجنایات کې بیا د قسامت مسله نو بیا روح المانی کې نشته دي ښا ابن کثیر کې ګورا قرطبي کې ګورا اوس دې مسلې لنډه خبره امام مالک رحمت الله علیه خبر رااله یو سړی چا وجلې دی وجلې نه قریب المرء دا خو مړ او قریب المرء یا پورته شو وې دا وجل بس دا سړی مړ دی چې قاتل شو نور علماء نه گواهان پیش کړي البته المدعي هغه وې په دقت کارو شو نور علماء دا یو مسله داغي نفس بیا قسامت سړی په محله کې مړ میراو شو څه چل نو که خپلوان د مړي د دې خلکو په محلي والا من داوا ده او یاد د دې کلمه نه پس قاکور نه پس شیرګړ دا شیرګړین وځي قاکور نو د قاکور کې خلاص شو شیرګړین نو څه اصلي ماده ولا لیکن که پس قاکور کې دی وجه ماته معلوم ده او یا پلان کې وجه لري نو بیا بس کو مالک شافعي ابو حنیفه مالک وی کدا خپلوان د مړي راشي او قسم وخوري 50 چې دا پلان کې وجه لري سړی بولی سو مرګي ابو حنیفه او شافعي نه سړی پینش وجه شافعي وی دغه سن بخول باور مالک وی سړی په مړ شافعي سړی په مړ خول باور سن خاني ده ابو حنیفه قسم باغی نه خوري قسم با د کلی خلک خپلوان دی بولی بخوري دغه مدعیان دي خوشیدان پیش کړي محلي خلق قسم 50 قسم که 50 کسانو یا دیو نو دا خپلوان د وړي و انتخاب کوي چې پلان کې کاکا او پلان کې او پلان کې او پلان کې د قسم چې نیمه وجله دي خبره اگر 50 نه کم دي شل کسان دي څو کو دوه قسم ورسو کوي وکړي اگر پین دي دوه قسم وکړي چې بالله ما قتلته ولا علمت له قاتل بیا به دي خون بهاور او نور خلک کوئی خون بار اخلاص شو قسم خلاص شو کنه مو وینا چې قسم خور د قصاص اخلاص شو خون بها مسله خو به دا ځان له بحث ته امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې باب القسامت نقل کړی دی او د جاهلیت زمانه یو قصې نقل کړی دا او دا غینه پس پاغه باندې اسلام کې معامل شی دی تقسامت ویل شي بیا دې قتل هدايه اخیرین باب الجنایات او قسامت باب ځان لګوره تفصيلات تقول احاديثه کې ابو داود وغيره ټول دا ونه کې دا بحث دي د قسامت وي دی دا فقهي مسلې دي نو کوله ته ګورم ولا يدر ذلك من الآيات ولا أرى ذلك طائلا سوى الطول فإذا فكما ما تنوى لي سوى دين دي خبر لا ذان له بحث قسامة خلاص ثم قصد قلوب دا دغه نه وسط تاسو له کلک شو قصد ستوي شي کلک وایي ثم راځي په پاره سبحان ډیر پسند خبر ده د سړي په مخ کې تاسو واقعي مشي او سړي بیا بشان ظلميږي نه من بعد ذلك فاستدي مريد ژوند کې دونه او داغه خبرونه په هي راځي کله هي په شند کانو دي په کلک وایي کانه پر اثر نه او اشد کلمه او راځي د پاره سو د شک زما شک نو الله خو دې زما شک الله خو شک دې شک خدای چې بي پول سو کوئی تشکیل دې تاسو په شک کې اسو کوئی تخیل دې تاسو خدای چې مشابه کې دې سره مشابه کې دې سره اسو کوئی دا شک راځي مخاطب یا سختی په اعتبار د کان کلک والی سره د کان نو وسط او داولي زکه وان من اجراتي خامخ بعد كان خامخ بعد كان لما يتفجروا خامخ بيجي دغينا النهار ولي دور متاثر دي چې هغه وليت بيجي چې تکان ته ګوره فإن منها خامخ بعد لما يشقوا شيغي ويخرج من ماذا غير بروز وإن منها خامخ بعد بيجي لما يهبطوا غري من خشيه الله الله دي اوس یره بچا کې راځي نبي زایو حکام کو یره نه نو من خشيه الله معنا من اطاعه حكم الله ده الله ده حكم تسخير ايش وير
لیکن نور خلق دا وایي چې خشیت یاره الله په کانو کې په هغه خو ده بعض کوي پوېږي ولکه بعض کانو په خبرېم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دي شي نام دی او دا الله دې رنه اذا فت مصدر شتو من خشيه العباد الله من خشيه الحجات الله وما الله بغافل دا اوس پکې الله به خبر نه دی دې له مقصد څه کله به وعد وي کله به که خدای کول الله دې خبر دی نو وعده شو که بد دې کول الله دې خبر دی وعید شي نو که خدای کول الله دې خبر دی بد خبر الله درکړي که بد دې کول نو یې کې وعد او وعید دلته خو د وعید مسله شو یې راول شو افتطمع اوس مسلمانان مخاطب کوي دا دومره قصو نه پس تاسو ورته کړو چې يهود دا کوي يهود دا کوي يهود دا کوي اته موږ تبلیغ وکړو خیر دې مسلمانان شي دا تاسو ناشنا ودی افتطمع یو خبره بل خبركم د نحویات مجار الله زمخشري او فراه یو خبره کوي او جمهور بل خبره کوي پوښ هر ځای کې یاد چې کوم ځای کې حمزه استفهام راشي روسو په سیواو روسو په صفات روسو په صم افا او اصم نو حمزه خو سر د کلام غواړم نو د دې کلام په اول کې زېما نو زمخ کې شي کنه زه خو داخلي مفتطعمون فاتطعمون خدا پاتہ ورسې دا په دې حمزه په سر زم صدر غواړي سر غواړي نو سر غواړي نو فاتطمعون واتطمعون ثم اتطمعون ذکر من مخکې او فراو جار الله سوي دا حمزه داخل په دنه دا سر غواړي بل کلام دې محذوف دی او دا فاد عتب دا اتوعزون اتقولون فتطمعون نو هر ځای کې ومتق بشني خبرې ښه چې او الصم افراشي فراب وي ير الله بوي چې دا عتب دا فشري یو بل کلام محذوف دی او دا کلام محذوف نه حمزه داخل ده او دا ثم او دا واو او دا فا حقیقت او دی وای نه دا فا په مخکینی کلام عتب دا او دا حمزه ورستید نو مخکې شي صدر وایي نکره تقدیر او واسي دوخه کنه او واسي پس دغه ما قبل آیات فتم علی ما قبل سره اکنا اتوعزون نصیحت کوي فتطمعون نتم علی ايؤمنوا دی ایمان وروړي لکم استاس وینا باندې لکم لاجل قولکم لاجل وعظکم او یا پکې نشي وایا او یا سوى تاسو بني پیغمبر وو بني وقد كان فريق منهم خامخ يودل پدوا يسمعون كلام الله الله خبر دي او سو کوئی دا تورات اوره تحریف سو کوئی نا غویا کسان تللی دي او توبه واسي چې موږ د سخي باطن غلطي شوی دا اغه خلق دا خبر غویا کسان دي تلیو د فرض سو چې موږ د سخي بات کړې نو توبه کوو اغه خلق الله ته خبر یو کړی بیا تورات ویلي دی په محرم یا خبر یو چې نو ما کتاب دی او دا عمل عمل وکړي هغه محرم کړو چې او عمل وکوي چې کم پکې کولای شي او چې نشي کولای نو خلاص شي په دې پوښ نو دا ځان نه پکې خبرې يسوم ويحركون بيعباد الله من بعد ما قالوا کوشي بني نو خیر دي نو کې بدلې چې څه په مطلب باندې وشي نقل بالمعنى وي نه من بعد ما قالوا پس ځان په خپوغ وي دا اوس قباحت اشاره کوي چې ځان په پوها کړي چې خبره مطلب دا بیا هم بدلې اوس هغه بل شان کوي معذور دي وهم يعلمون او دي څه مطلب شو د دین ایمان ته مسلمان د دې مخکینی او نیکان چې ورته دی عقیده غلطه کړی دي عام خلک به نه کوي تی د سپلون او د سپکو خلقو له طلب د ایمان کې زمو د دیغه مخکینی او عزت منج دی عقیده کار کړی دی نو دین بس تم علی ایمان سره یوش و اذا لقوا الذين امنوا قالوا کله چې مله شي ایمان سره موږ ایمان راوړل دا پکې څه خاص یو ده يهود واذا خلا بعضهم الى بعض کله چې ځان شي بعض
قالوا يوبل یو سره راشي مؤمن شي کار د دې لار شي د دې لار څخه کوته مثال پتاو ناری ورته ورته تاسو دا خبره تکړه مو خبره ورسېده تاسو ته خبره کوي مسلمان سره دا وایي کوي بیا به په کتابونو ګور تاسو خبره نه وایي چې په تورات کې د انجیل کې نو ولې چې خبرې کوي مکه وکړه یو ترجمه ده یو منافق شو دلته دا خبره کوي ناری ورته التزم قالوا تحدثوا دغه پکې شاوی ښا چې کله ملاوي شي مز قالو او چې یو بل ته ملاوي شي نو اغي ته وای ښا کوټیان ته اغي ته نه وای دی وته وای ګور چې حلوا نه وای دلته خبره په خپل حل ویلې او الته بیا اغي ته وګور چې حلوا نه وای التم دوکا کوي خبره خو کړی دا په خپل نو التم دوکا کوي یو ترجمه ده چې دلته خبره وکړه الته ویلا اغي وته او دوی مدا چې نه دی منافقان ته امن الته جلال ماغیر سوې ګورې مو حال ګورې چې نو چې مو ویلې او تاسو ګورې حل ونه وای نه اغي تم دوکا کوي تم دوکا او خلامانی ځانش بعض الى بعض قالوا ويوتا بعضنو یا دا دوی لګي اغي ته وای یا اغي ته وای اتحدثون ايات خبرو کوي او همزه سره انکار یعنی خبر مور کوي ايات خبرو کوي بما فتح الله عليكم هغه چې الله تاسو ښکارا کړی کوم شي تاسو تورات انجیل ښکارا شي دي نو تاسو هغه ښکارا کوئ مکه او ليحاجكم چې غلبه وکړي پتاسو بايم فعلنا مراد مفعله وینه يحتجوا عليكم چې غلبه حاصل وکړي پتاسو به فدغ ما فتح الله تانوي او داعين ربكم داعين بدل دا به څه شي دي ما فتح الله کائن عند ربكم دا موجود دی په دا رب سره دی واقعات په دې نو په دې بدرمانه غلبه کیه په دنیا کې بعض خلکو په غیرت په آخرت نه په دنیا کې بدرمانه غلبه کوي آخرت خو هیڅ پټي افلا تعقلون دا او تعقل نه پوهیږي اولا يعلم بیا غدا خبركم دا عام خلقو والا يعلم والا يعلم هكذا فراو جار الله خبرك نوايا اتقولون ذلك ولا يعلم ايا دا خبرك او يقول دا خبرك دي ما تجي خبره وبرش دي نه کوي چې الله خبر دی مسلمان خبر ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسوء الله واخر ته پټي پټ کوي ومنهم اميون بعض به اميون امور توي اميون وجمع د امي ده هذا كما في مغرب اللغات كتاب اللغات په دې کتابونو کې تاسو چې په تطبیق وایي کنه په دې کې یو کتاب دی ته په حاشیو کې مغرب او ما درې کار دوه کاله مخکې راوړې د کراچۍ انت یو مرګره وسنا الله تعالی مردان کې تعریف کې شي مولانا عبدالروف دې دا غوښتي دي اگر دې کتاب پراته او څو پراته ما دا ما راکته به سکے کتابخانه کور ته بدلته ډوړې مو یو ځپړل کنه یو تقریبا 20 دیوال کې کړی ډېر سړی پلار راځم ټول سړی لهازاري مې کتابونه وانه ما دي مارا خو چې سوډه وړستا کار مغرب د لغت کتاب دی د فقه حنفي کې کوم لغات راځي او په دې حاشیو کې دا یو مغرب دا باقي نحو مشترک نه دی کتاب پرشته بل کتاب دا مغرب او په فقه شافعي کې بل کتاب دی هغه ما لیدلې ولغې به حواله تهذيب اللغات ازهري عالم دی دغه الفاظ چې په دې عربی کې راشي او په دې فقه کې مستعمل دي نور څه کتاب دې پاغه حواله متفق داغي مصنف ما مفردات نکړي من لا يكتبه ولا يقرأ نلکل کول شي مستقل او امت عرب ته منسوب دي ځکه کې لیدل کو اذا امي من عربي اسو کوئی امي دي د مور زوی دي څنګه پیدا شوی دي هم دغه څه له شوی دي دا د مور زوی د پلار اکثر متأسیس کړي کنه امور اکثر د مور زوی او تاسو یا ام القرى ته منسوب دي د مکی باشنده دي د مکی باشنده اکثر بیان الا امانیو کتاب نه کوي مگر پونستو یو ترجمه خواهشات چې خالص امي شي لا يكتب ولا يقرأ الا من مگر خواهشات
لکه د امید دی عوام ترجمه الکه امیر کتاب قرآن خو نه په ترجمه نه پويږي نه اسی مستل کولای شي په مطلب دی او امنیه وای دا امانه امنیه جمله انسان په خپل نفس کې اندازه ولګي نه تسوي معنا اضافه تر دروغ ته هم وای ارزوګانو ته هم وای لستل ما يقدم الانسان في النفس ما يتمنام دے ما يقرؤهم دے ما يكذبو دروغ چوي هغه دروغ تم ویل شي رستو تم وی ارزوګان اغداري ان الله تعالی يقول الا بمواك ويرحمهم اګوره موږ ګناهونه نسی ځکه څنګه پلرونه خلق کړی شي یا موارید خالی او دې د خپل مشرانو ان تبسوق دي مونږه او جهنم ته مونږ نشو تللی دا غیوی ښا مونږ د موسی علیه السلام مکیانو جهنم ته نزو لن تمس النار الا يوم معدودها او لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تسوکه دا ابو حنیفه مقلد یما ما خان جنت ته او کړه زه د لوی بابا مرید ما نو چل بکی نه راته وځي وای او کنه زه د پیغام کی پیغمبر رسېمانو بس د جهاد پسم کنه زه پیغمبر رسېم ځنی ټول خو په دې وطن کې د ملنګان په دې ګوت په دروازه کې بوله چې به وستي مرتبه لري بشانا د بغداد شاهي میران تا قدم پر چا بر دے د هر یو ولی پسر دے زور دی ډیر دے پالوانا د بغداد شاهی میرا بیا ولدا شو خلق بوړ راو پدې پوښ او دا یو جنګړې او هغه وسید به تمیز ساتو پلان کې چل بیتاو کله پکې راځي کله سواد صاحب کامل فیرا فن چې پیات کم هغه دورانو په مخمساسی وخي بارانو استا پدر کې ټول امیرانو سرتور بناستو خوشحال زمیرا د سواد صاحبہ کامل کله وای دغه بابا اے بابا رحمت البلاد باندې ولې لمن استاد د کانجوم یا کریم دادا باندې ولې لمن استاد کله وای شیخان روان دي ما کی قطر نسجد پدې بنخلاصيږي چې د پلان کې نوسي پدې بخلاصيږي چې عمل دې سره واقعده دې سره وایا مر ربک تفوس کې دا تفوس نه کې چې چا مرید د کم کړي د چا نوسي مر ربک ما دینک ما تقول بیا دې تفوس کې دا تفوس نو کوي چې سره چل د کم کړي ما ذلک غریبي تاسو لا ټول لازم دې وطن کې غره بلا دا الله احسان دې پښتون نشن خوشو پنجاب او سند تلاړې وګوره جنت دروازه پکې مشته ښا چې په ورته نشو جنت شي دا پکې کېدا او دا پکې دا او پکې مرشي خبر دلته سره راځي خاګرام یې تل مو چې موږ کوي او سره دې اوس موږ څنګه ما له نه راځي واسه واسه مخه پوه شم نو مسلمان موږ د پلانګي بابا له منډي ولې دا ټول اماني دی دا واجب دی ومن اميون لا علم الكتاب فكتاب کوئی چې قران کې الا اماني مگر خواهشات وانهم الا يظنون نه مگر ګمان کوونکي دي خیال دی چې ان شاء الله او تشجل بکیږي او تشجل بکیږي او د پلان کې بابا لمني ولې دا مخا جنت تزي په دې کار نه اوس اعتراض بیا کوه یو توي ځوان یو توي تقلید بل توي جهل مرکب بل توي یقین ځوان توي غالب ګمان دادي او دا بلم کې شي او تقلید هم نه اوس په دین کې مدقه یو ده بل نشته کې شي نه بل پیدا شي او جهل مرکب چې واقعات یو سری او زبر سره او یقین دې ته ویل شي چې واقعات څنګه دي مدقه شي مسله جنت ته پسري په ایمانیاتو کې په یقین په ځوان هم نشته په تقلید کې بحث دی چې علما په واجب نشته خو دې کې پیش او جهل مرکب خو دي او ته دا ګمانیان دي خو جهل مرکب لري دي خو به خپل خبرو کړی په اعتراض پوښتنه ته دا ګمانیان دي خو نه دي خو یقین دی دا جهل مرکب دی په دې باندې دی ځوان کله مستعمليږي په مقابل د علم یقیني نو چې علم یقیني نه ټول ځوان شو
ځوان دی که بلسه دی که جهل دی هر څه ټول په کتاب کې فوائل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس هلاکت ته د پاره کتل کی کتاب په خپل لاس ویل چې دین دلته وې د ویل بحث کوي ویح وید ویس وید عول هذا عربي عدد هلاكت ويل 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 ويسو ويل لا عربي مستقل ما لچا په نقل مستقل منوسیر دي چې غالبا کیږي چې کم سړی د تباہی حقدار وي او تباشینان ته وایي وایي او چې کم سړی تباہی حقدار نه او حالا تباشینان ته سوې وایي به حب الصلميه هلاکت ته مسلمان حقدار نه خوشو دا فرق دی سو یو شی دی ویحون 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 دا ټول اسماعیل هر کلمه د تفجر او کله کله ترحمان دی ویل امه مثل حربین حدیث راځي مور دی تباشی جنگ لرونکي نو هلاکت پیدا دا خو دا ویل تر ورس تغیر بلکو ویل مبتدا او نکیره دا او نکره مبتدا واقع کېدلی شي الف واقع کی یا معرفه شي یا مخصصه شي نه دا تاسو واقع کړه اعتراض کوی نو جواب دا چې بظاهر کې خبر دی په واقعات کې انشاء الله نو چې انشاء شو نو واقع کېدی شي هلاک دي شي لفظ د ما هلاکت دی هلاک